داهی نو د قانون خبره چې پاک و میش خپل حق غواړي په هر صورت وغواړي میش په دغه ملک کې غلامون نه وي د چا نه قانون نه وي که د دغه ملک و شهري ته حق هر چا شهري ته حق حاصل دی په قسم حقوق کې شته هغه په هر صورت باندې نو زه بیا درته صاحب یو ځل بیا ډېره شکریه ډېره مهرباني انشاءالله تعالی زموږ ژوند به موږ د وطن په طرف باندې زور کړي او دوزه ته زه دا ویایم چې د پښتین قوم د یووالي دپاره اوس چکړي پښتین قوم د یووالي دپاره متحد شه متفق شه ویلی چې د وسه پرې پښتین قوم درېدلی دی دوس ولیدل چې پښتین قوم کله راووته ډېرې خبرې په چک وړلې ډېر ظلمونه په چک وړل هغه چک پښتینه چې په پښتانه به غوږي رانیول پښتانه به د ګاډي په خولنده تېرول په پښتانه به نه لرګي وړل د پښتانه ته به وویل چې په جمپینه باندې درېمه نن په هغه ګټینه باندې پښتانه ته سلوپینه کېږي علي وزیر علي وزیر زخمي وزیر زنده‌باد نو انشاءالله تعالی دا مې ژمنې دي چې په دغه وجود کې څه وي په دغه ژبه کې حرکت وي په دغه سترګې کې لیدل وي په دغه غوږونه باندې اورېدل وي په دغه لوسینه باندې د ظالم ګرمون ته لوس اچول وي هغه پرو د میچ جدوجهد علي وزیر علي وزیر زخمي وزیر جلیل آواز وي میچ د په پنجره کې بند کړي د فوجونه په پیرې کې دوري خو دا میچ ورته وایي چې ته ثابت کړه که میچ د خپلې لیاره نه رګوټ کړي نو انشاءالله تعالی انشاءالله تعالی دا زه د دوی نه توقع لرم د دوی نه دا امید لرم چې همیشه دپاره د حق دپاره ودرېږئ د حق دپاره ودرېږئ د یووالي دپاره ودرېږئ د پښتون د متحد کولو دپاره ودرېږئ او چې چا په ظلم کې په وطن کې ظلم کړی دی د پښتنو په خوره باندې ظلم کړی دی یغ نو احتساب په هر صورت باندې وغواړي इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे वर्दी है دا معلوم دی چې پلونکای کمانډر دی پلونکای ملک دی پلونکای د کلي څوک دی هغه د ادارې کسون چې په وطن کې ظلم کړی دی په وطن کې وینه توی کړې ده په وطن کې خلک په کوره کړی دی وینه دا نه دی معلوم چا چې جوتای کړی دی چا په دا خوره باندې په ګناه وینه توی کړې ده چا د پښتنو په قدرې کړې ده په هر صورت باندې د یخ پښتنه کیږي ये हमें मालूम है ये जो ना मालूम है ये हमें मालूम है د توسه ټوله اجازات وي بالکل بالکل ځکه چې نو وخت هدای سبا وشتا غندای نو د ټوله په مخ باندې شه